بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت سلسله شروع وا هغه کې د درسونه شیو دریم درس مخکې درسونو کې د سیرت اهمیت هغه ذکر شیو او د سیرت معنی هم ذکر شیو د سیرت د کتابونو یا د سیرت د لیکلو اندازونه او اقسام هم بیان کړو په دینن مجلس او درس کې موږ د سیرت مقصد او فواید وایو چې د سیرت د مقصد او فواید څه دي د دې قتل مطالعه کول د سیرت اوریدل کول سیرت تغوق خودل چې دا څومره لوی فواید او لوی مقاصد په دې سیرت کې زمونږ او ستاسو لپاره پراته دي کوه خو بیا به اعجاز د سیرت وایو دا موږ چې کوم سیرت شروع کړی دی د سیرت دا فقیاتی سیرت دی چې په دې کې کوم واقعات او دا ذکر شوي دي دې ته دغه وایي او چې بیا بهرحال د سیرت مقصد څه دی نو یو غټ مقصد دا دی چې د اسلام حقایق دي یعنی د اسلام چې کم حقایق دي کم ضوابط دي او کم قوانین دي د اسلام حقایق نظریتی طور باندې پیژندلو نه بعد چې سړی هغه وپیژني د نبی علیہ السلام په حیات طیبه کې عملی طور کتل دي د سیرت مقصد دا دی چې مونږ وګورو به حیثیت مسلمان چې اسلام سوی په دې عقیده ساتل خود دویم دا د اسلام چې سوی په دې عقیده لرل خدا عملی شکل له د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده دغه مطلب د قرآن هم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اسلام او قرآن چې سوای دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی شکل له د اسلام حقایق د دین اسلام هغه اصل شکل چې هغه بغیر د سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حاصلېږي که مسلمان وي یا که عام انسان وي خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حیات طیبه کې اسوه حسنه کې د ډیر څه ملاویږي ای بیا که هغه عام انسان وي یا مذهبي وي یا غیر مسلمان وي چې مسلمان نه وي که مسلمان وي که هر څوک وي که ایمان ساتي او که ایمان نه ساتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ژوند دا حیات طیبه دا د عام انسانانو لپاره یو بهترین نمونه ده او غټ مقصد دا دی چې د هغې تشریح هم ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حیات طیبه عملی شکل د ژوند تیرولو د په اسلام باندې د احکام عمل کول او باغی باندې ژوند تیرول هر انسان که هغه مسلمان دی که غیر مسلم دی که هغه مذهبی دی او که غیر مذهبی دی د هر انسان دا خواهشي چې زه د یو کامیاب زندگی تیره کما او چې د دنیا نه زمه چې کامیاب لاړ شمه اوس دا یو د مذهب لیډر دی هغه هم غواړي که یو سیاسی لیډر دی هغه هم دا غواړي
او که د کور مشر دی هغه هم غواړي د سکول مشر پرنسپل دی هغه هم غواړي به هر حال که د هر څه یو مشر دی خو هغه دا سوچ کوي چې زه ځم د دنیا نه یو کامیابه زندګي د ځان سره ویسم او په دې خپل ژوند کې څه شم کامیاب شم او هر انسان خواهش دی چې زه په خپل پیړ کې کامیاب شم دا یوازې مسلمان نه غواړي بلکې غیر مسلمه هم دا غواړي خو چې څنګه کامیاب شم نو د هغې دپاره د نبي علیه الصلاة والسلام نه علاوه بله بهترینه نمونه نشته ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام خصوصیت هم دا دی د دنیا هر یو انسان که په هر یو پیړ او پیشه کې هغه چې کله هم د دنیا نه ځي نو دا افسوس کوي چې زه له دنیا نیمګړی لاړم تر دې پورې چې سکندر اعظم چې ورته وایي چې نیمه دنیا یې قبضه کړې وه او هغه چې کله مړ کېدو نو هغه هم ارمان کړی و چې اراده مې د ټولې دنیا وه خو عمر وفا ونه کړه خو دا صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې کله د دنیا نه ځي نو د حجة الوداع په موقع باندې اعلان کوي اليوم اکملت لکم دینکم دین پوره شوی دی او نبی علیہ السلام خپل هم اعلان کړو چې اے خلکو ما چې څه ویل غوښتل ما چې څه کول غوښتل هغه ما وکړل زما په زړه باندې څه ارمان پاتې شوی نه دی دا یو کامیاب ترین انسانو دنیا کې نو د دې وجې نه مسلمانان که مسلمانان وي او که غیر مسلمه وي د دوی دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام دا یو رول ماډل کېدی شي تاسو د نبی علیه السلام من او تاسو که د نبی علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې لږ نظر واچو د هغې مختلف پهلوګانې دي نبی علیه السلام چې کله پیدایشی نه دی د مور پلار د پیدایش نه هم مخکې څه وخت مخکې د نبی علیه السلام د وفات نه پلار وفات شو پیدایش نه بعد څه وخت پس مور وفات شوه څه لږه موده وروسته یې بیا نیکه وفات شو څه کاله بعد دنیا ته بس یو یتیم یسیر په دغه دنیا کې پاتې شو خپل ژوند د ابتدا نه شروع کو یعنی منګ او تاسو ورته زیر وایو ابتدا د صفر نه یا یو پهلو د لین دین مال او دولت واخله دا حالت دی چې ګړي سره بیا پردې مال لا اخلي او باغې باندې تجارت کوي د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا لکه د زیرو د صفر نه سٹارټ او قدم اخیستلی خو بیا ورو داسې وخت راځي چې خپل سرمایه پیدا کیږي او بیا خپل سرمایه بل ورکوي د دې دپاره چلی چې هغه تجارت کوي د نبی علیه السلام دا تجارت چې د بل په ذریعه نو دا په مکه کې هم خلق وای نبی علیہ السلام په مدینه کې تجارت نه دی کړی خو دا خبره صحیح نه ده د سیرت د نه واقف دی د سیرت نه خبر نه دی نبی علیہ السلام خپل بذات خود نه دی کړی ځکه د نبوت هغه بوجو د اسلامی ریاست بوج دومره زیاتو چې هغه طرف ته وزګاروم نو خپلې پیسې به بل ورکول او د نورو قافلو کې به لیږلې او باغې به تجارت کو بلکې د دنیا په اعتبار سره چې حازم سړی وګوري نو ډېر سٹارټ نه دا دنیا د مال په اعتبار طریقه هم ښودلې ده چې سړی سره مال نه بس باغې خپل تجارت خپل روزګار خپل طریقه کار پکار که مسلمان یو که غیر مسلم وي دا د هغې د کامیابۍ دپاره د مال د تجارت په اعتبار سره بهترینه نمونو د نبی علیه السلام دا سیرت دا خو مال موږ لنډه غونده کې اشاره وکړه او د سیرت چې سړی وګوري دغه رنګې که موږ وګورو د نبی علیه السلام ژوند دوه خبرې وي
یو دا چې مسلسل جدوجهد داسې وختو چې مکې والا ورته د مانځه او د دعوت ورکولو اجازت نه ورکوي بیا مسلسل جدوجهد محنت په نتیجه کې په مدینه کې وړوکې غونډه کې ریاست نوخیز ریاست وجود ته راوستل او د هغه وړوکې ریاست چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت سربرا د هغې ریاست او د ملک خود تقریبا 26 یا 23 سال کې غالبا 22-23 سال کې سډیر لږه موده کې په دې باندې ډیره زمانه هم نه تېره شوې د هغه وړوکې ریاست د نبی علیه السلام هغه محنت او حکمت بصیرت د لکونو مربع میل حد پورې ورسېدو د یو ملک د ریاست د سیاست په میدان کې کارکونکي دپاره دا نمونه د نبی علیه السلام سیرت چې نبی علیه السلام کم وخت کې څنګه یو حکمت داو چې ملک سربراه کیږي د ملک مشر کیږي او بیا د هغه ملک د لوی ترقۍ کې په ډیره لږه موده کې چې د یو ملک سربراه شو او بیا په ډیره لږه موده کې هغې له دومره ترقي ورکول نو دا د نبی علیه السلام د سیرت نه موږ او تاسو ته یو نمونه ده دغه رنګ یو بله پهلو د نبی علیه السلام چې زموږ ستاسو دپاره نمونه ده نبی علیه السلام په محنت د عربو هغه منتشر قومونه چې نبی علیه السلام په دغه منتشر قومونو باندې دومره محنت وکړو هغه خلک چې د یو بل دشمنانو خپل منځ کې د نبی علیه السلام محبت باندې نو د یو بل سره په لارو نه تلل د یو بل وینو ته تګیو هغه په دې انقلاب سره رونه هم جوړ شول چې قرآن تذکره کوي فاصبحتم بنعمته اخوانا د یو بل سره دشمنی د یو بل سره په صبر په حذر په درستخوان باندې خوراک سکاک روټۍ خوړل شروع کړل د یو بل غمخواري د یو بل همدرد جوړ شول د یو قوم اصلاح کوونکي او د منتشر قوم متفق کول دپاره یو بهترین نمونه د نبی علیه السلام دا زندگی ده اسوه حسنه ده دغه رنګ یو بله پهلو د نبی علیه السلام د دې کار او محنت ته وګوره چې هغه خلک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر دشمنانو د عمر رضی الله تعالی عنہ واقعه کې راځي چې د سر د کټکولو د پار روانو دغه سړی د سر دشمن او د نبی علیه السلام هم نوا جوړ شو د نبی علیه السلام د هم میشن جوړ شو دا د یو لیډر د پاره د داعی د پاره د یو بهترین نمونه ده دغه رنګ د نبی علیه السلام بل کامیاب پهلو د یو قوم د لیډر د پاره د داعی د پاره ډیر یو عجیبه پهلو ده چې په داعیانو کې په لیډرانو کې په رهنماګانو کې کامیابی هغه ګټلی کېږي هغه چې دا د قوم ځوانان اکثری طور پر چې هغه ورپسې کېدل چې کله د یو قوم د یو ملک د یو ملت زندگی هغه بدلیږي په هغې کې انقلاب راځي نو په دې کې اصل کردار د ځوانان وي چې ځوان دا کله په یو لیډر په یو رهنما په یو مشر پسې ورپسې شي دغه خلک بیا انقلاب راولي د نبی علیه السلام د حالاتو سره سړی وګوري در اولې ورځې نه واخله تر مدینې پورې د مدینې نه چې مدینه کې هم وکتلی شي نو عام ناجوانان ورپسې دي ځوانان ورپسې دي که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که موږ واخلو سړی به د هغه وباسي ځکه دا 37-38 سال عمر دی مشر دی باقی دا خلفای راشدین چې سړی وګوري
عمر رضی الله تعالی عنہ ځوان دی چې اسلام راوړی. دارنګه عثمان رضی الله تعالی عنہ چې اسلام راوړی ځوان دی. چې ګڼ صحابه دي چې کله ایمانونه راوړي دي دغه ځوانان دي. د ولسو اتلسو کالو زندگی دا مکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی، مکه فتح شوا. کله بیا واپس دراتلو نو امیر او گورنر مقررو نو هغه عمر 14 کالو اتلس کالو. بیا را شو ګوره مدینه کې چې اسلامي ریاست مقرر شو نو بیا د هغې دپاره گورنر او داعیان لیږل. نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ بارک راځي نبی علیہ السلام یمن ته گورنر ولېږو، داعی لیږو. نو د عمر او 14 کاله. دارنګې په آخر د وفات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامه ابن زید یو سریي مشر جوړ کړو او د جهاد دپاره چې دی به ستاسو مشري. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت کې مرض الوفات کیو. نو اسامه رضی الله تعالی عنہ اسامه ابن زید د عمر 14 کالو او د په مشرۍ کې ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه شانتي غټ صحابه هغه موجود ول. بلکې امیر او کمانډر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامه ابن زید چې هغه د 14 کالو. د قوم ځوانان د یو لیډر د یو رهنما لپاره چې نسل څنګه ځان پسې کېدل نو په دې کې کامیاب ترین شخص هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځوانان د یو قوم هغه په ځان پسې روان کړل او په یو قوم کې انقلاب راوستو. نو په دې کې بهترین نمونه چا و؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دارنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزم، استقلال. یو لیډر او یو مشر د داعی لپاره هم دغه استقلال عزم پکار دی. هغه ډیر واقعات دي خو د هغې نه یو لنډه غونډه کې واقعه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزم او استقلال د دغې نه معلومیږي. هغې کې یو واقعه دا ده، صرف ورته اشاره کوم. نبی علیہ السلام کله مکه کې دعوت ورکو او یو څو کسان ورسره بشمارو. ابو طالب صاحب خدا غیرت او د پښتو د دې د وجې نه ورسره ولاړو. دا مکې سرداران راغل بدر پسې وی اوس خو ته موجود دي د خپل واره پوهه کا، بیا به سبا ته نه خلک به ترې موجودو په کار دوی دغه وخت کې د خبره کړې وي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغوښتلو وی دا سرداران څه وایي؟ دا سرداران ناست ول. ابو طالب ورته تاسو خپله دعوه ووایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ووی خپله مطالبه یې پیش کړه. وی ته د خپل میشن پرېږده، که ته په دې مکه کې د ښو نه ښه ښایسته جنۍ غواړې در به کړو، که بادشاهي غواړې در به کړو، که مشري غواړې در به کړو. چې ته څه وې بس خو په دې خپل کار پرېږده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا خپل کار خو زه نه پرېږدم. د خپل ترې ورته وی لږ ترمیم پکې وکړه. ای وی په دې خپله خبره کې لږ ښه شه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تره ته ووی ای وی زه ته ورسره مشه. تر دې وفرمیل که چېرته د انور راکوس کې زما په یو لاس کې کېږي، سپومۍ زما په بل لاس کې کېږي، خو زه بیا هم د دغې منلو ته د دوی تیار نه یم. او بیا یې دا ووی دا ټول عرب او عجم به زما په خبره باندې عمل کوي، کرنه زه به د دنیا نه رخصت شم خو زه د خپلې خبرې نه اورېدو والا نه یم. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عزم، استقلال، کلکوالی، مضبوطوالی. نو په دې کې دغې ته اشاره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یو څو کسان ورپسې دي، یو څو ملګري دي او یو ځای والی کېږي، بل ځای والی کېږي، یو ځای ټکولی کېږي، بل ځای ټکولی کېږي. خو نبی علیہ السلام خپل عزم استقلال کې کلک ولاړ دی، بلکې مضبوط ولاړ دی. نو دغه شانتې که یو سړی ځوان خپله زندگی جوړوي دی به د نبی علیہ السلام سیرت مطالعه کوي. یو معلم دی هغه به د نبی علیہ السلام سیرت مطالعه کوي. د دې لپاره یو سړی د خپل اهل و عیال سره زندگی تیری دی به د نبی علیہ السلام سیرت مطالعه کوي. یو سړی د خپل بچو سره څنګه به محبت سره مینې سره ژوند تیر کړم دله د نبی علیہ السلام د سیرت ضرورت دی. دغه شانتې یو خاوند
د خپل خځې سره ژوند هغه د نبی علیہ السلام زندگی تیریدل هغې ته کتل دغه رنګې یو سړی د حکومت سربراه جوړیږي د ملک ډیر مهارت حاصلوي هغه به د نبی علیہ السلام سیرت هغه به مطالعه کوي یو فوجي یو بهترین سپایسالار جوړیږي هغه به د نبی علیہ السلام ژوند مطالعه کوي او په هغې باندې به خپله زندګي تیروي به هر حال د نبی علیہ السلام د ژوند به کمه پهلو موږ بیانو کم سوچ خو د نبی علیہ السلام دا څومره تمام پهلوګانو دا د امت دپاره دارنګې که مسلم وي که غیر مسلم وي دا یو بهترینه نمونه کیدی شي نو سیرت د مطالعې سره دا ضرورت او اهمیت پاتې شي چې سیرت باندې کتابونه ډیر دي که سړی ټوله ورځ د سیرت په کتابونو شروع وکړي یو کتاب نوم اخلي نو ټوله ورځ به تېره شي خو د سیرت کتابونه به نومونه به ختم نشي دغه شانتې شل جلده دېرش جلد کتابونه به خلکو لیکلي دغه شانتې د نبی علیہ السلام د سیرت دوه پهلوګان دي یو واقعات سیرت دی چې د واقعاتو په شکل کې دی او دویم سیرت هغه فقیاتی سیرت دی چې واقعاتو سره د هغې نه سړی د نظام په شکل باندې دغه راوباسي بیا واقعاتي سیرت کتابونه هغه هم ډېر شي کتابونه دي یو په 3 جلده کې دی ابن هشام دغه شانتې نور ډېر ګڼ کتابونو هغه نومونه مفسرینو محدثینو هغه ذکر کړي دي نو په دغه کتابونو کې چې هغه ذکر هغه شوی دی بیا د ابن کثیر رحمه الله د هغه شیخ عبدالحق دهلوي دغه شانتې د شبلی نعماني رحمه الله الرحیق المختوم دغه شانتې سیرت خاتم الانبیاء ذکر رسول سیرت رسول کریم سیرت سید المرسلین شیخ زنجان صاحب رحمه الله هغه ذکر کول وی د اردو 30,000 کتابونه د نبی علیہ السلام په سیرت باندې لیکل شوي دي او بیا د نبی علیہ السلام دغه فقیاتی سیرت چې په هغې باندې یو څوک د زاد المعاد دی دغه شانتې د قاضي ایاز رحمه الله شفا ده الوفا والوفا ده دغه شانتې نور ګڼ کتابونه بعض ډاکټرانو پکې لیکلي اسلامي ریاست رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسی زندگی نو دغه شانتې د نبی علیہ السلام کتابونه په سیرت هغه چې په هغې کې څومره په سعودي کې دا کاڼي دي او دا څیزونه دي دا ټول په کتابي شکل تصویرانو کې په دې باندې اوس هم یو عربو یو کس هغه به کار شروع کړی یو جلد راغلی نو د ټول هغه هر ساعت تصویران دغه شان د نبی علیہ السلام دا کومه زندگی چې د هغې دا ټول هر څه به د کتابونو کې راغسي نو بهرحال دغه د نبی علیہ السلام د سیرت مقصد چې د هغې د یو څو پهلوګانو ذکر مونږ وکړو انشاءالله آینده درس به بیا د سیرت هغه به د شروع په ورځ وي ځکه د جمعې په ورځ دریمه جمعه اکثر وزګار نه ملګري یا یو مسله بله مسله شي